ما ته یو حافظ قرآن ټلیفون وکړو وی مولوي صاحب په یو رکعت کې مې ټول قرآن واورو الحمدلله مې په دویم رکعت کې دې څه ووي وی سوره اخلاص او فلق او ناس دا درې سورته مې په یو رکعت کې وي او په یو رکعت کې مې ټول قرآن په یو شپه کې واورو بیا ما لراغې جمعې مونځ را سره وکړو یو شپه کې مې په یو رکعت کې مې ټول قرآن واورو څومره بختور یې بچو چې دریش کاله کې کوم قرآن رب را نازل کړی دی هغه نن د حافظ قرآن سینه کې داسې پروت دی چې په یوه شپه کې واوري الله اکبر رب ته سجدې ولګوئ ښه مورې رب ته سجده ولګوه چې الله داسې بچی درکړه ښه پلاره رب ته سجده ولګوه چې الله داسې بچي درکړه ښه قرآن کریم معجزه ده ښه خلک وایي تږی کېږي به نه وږی کېږي به نه همدا چې وایي نو هغه نه تږی کېږي او نه وږی کېږي او نه ستړی کېږي ښه دا تږی کېږي ته دا وږی کېږي ته دا چې شاته ولاړ دی تږی کېږي م او دی وږی کېږي م او دی ستړی کېږي م ښه دا چې مخې ته ولاړ او د قرآن مزه والي دی نه تږی کېږي او نه وږی کېږي او نه ستړی کېږي ښه دې بچو له خدای ښکلي اوازونه ورکړي په دې چې قرآن وایي ډېره مزه کوي ښه نو هم چې د چا ښکلی اواز وي په دې ښکلی قرآن وایي په دې ګانې مه وایي ګانو والا په دې اواز قرآن وایي دا د قرآن دپاره دی عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ په لاره روان خلق جمع شوی یو کور کې فاسقان پاجران شراب اسکل زازان یو کسو سندرغاړ د ورته رباب و سندره ویله او ناس عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ چې ولیده وی کاش چې اواز دی دا وی او تا د الله کلام وسته